او یو پریشانی جوړه شوې چې د عرفه روزه چا سره ونیسو، سعودي عرب سره ونیسو کده دې ملک سره ونیسو، او هغه وجه پکې دا ده چې دې کې اختلاف راځي. نو عوامو کې یو استراب دی. دا یاد لري عزتمندو، عرفه روزه نیول دا یو نفلی روزه ده. دا څه ده؟ نفلی روزه ده، سنت روزه ده یا مستحب روزه ده، واجب او فرض روزه نه ده. چې کلم یوسیس کې فرض او واجب نه وي هغه کې ډیر اختلاف مکوئ، ځکه ثوابي شی وي. نو ثوابي سیس چې انسان او کی کسو کی زیاتو کی سو کی کمو کی سو کی په یو ورځ او سو کی په بل ورځ، نو دی کې سړیر نقصان نه جوړیږي. نو دی وجه نه عزتمندو که کم خلک سعودي عرب سره کوي په هغې باندې لان تان کول هم صحیح نه دي. چې کم خلک د خپل ملک اعتبار سره عرفه روزه نیسي یو ورځ مخکې یا یو ورځ بعد، مختلف ملکونه دي. بعضې ملکونو کې د سعودي عرب نه مخکې میاشت کتل کېږي، تیونس، مراکش او لیبیا، هغه داسې ملکونه دي الله په داسې ځای کې واقع کړي چې هلته سپوږمۍ اول ورځو کې راخیږي، اول هلته ښکاري. نو کله ناکله د سعودي عرب نه مخکې ښکاره شي، نو د هغوی روژه دغه شان مخکې شوره شي. نو دې کې څه اختلاف جوړول ډېر دا مناسب خبره نه ده. نو که څوک سعودي عرب سره روژه نیسي نفلي روژه د هغوی سره دې ونیسي، او که څوک د خپل ملک اعتبار سره نیسي یو ورځ بعد، اگر چې په سعودي عرب کې به اختري نو دلته روژه نیول صحیح دي. او څوک یې د هغې نه مخکې دا 10 ورځې روژې نیسي دا هم صحیح دي، ځکه دا بزرګه میاشت او د دې 10 ورځو فضیلتونه راغلي دي. نو د 10 ورځو روژو هم انسان نیولی شي، 3 نیولی شي، 4 نیولی شي، یو ورځ نیسه بل ورځ یې مه نیسه، داسې هم نیولی شي. خو یو بند باندې لان تان کول دا ښه خبره نه ده، ځکه دا په شریعت کې یو اختلافي او اجتهادي مسله ده. او اختلاف او اجتهاد چې کوم ځای کې راشي هلته توسع راشي، ډېره لاره راشي، او هلته ګنجایش راشي. او د ګنجایش ځای کې په یو بل باندې لان تان کول دا صحیح نه. مثلا اجتهادي مسله دا څنګه ده؟ د صحابه کرامو د دور نواله تر اوس وخته پورې روژه مخکې وروستو نیولې شوې ده، اخترونه مخکې وروستو شوي دي. او دا شان عزتمندو په دې مسلو کې اختلاف د هغه وخت نه راغلی. نو دې وجه چې یو اختلاف په یو مسله کې نو یو بل ته غلط ویل، یو بل ته ګمراه ویل، د یو بل عمل ته غلط ویل دا صحیح نه دي. ځکه دا خو اوس ته دې ته غلط وی نو مخکې تابعین هم داسې کړي دي. که ته تابعینو ته غلط وی نعوذ بالله، مخکې بیا صحابه هم داسې کړي، نو بیا صحابو پورې خبرې ځي. او صحابه د الله ګران مخلوق دی، صحابو پسې څوک خبرې کوي الله یې ذلیله کوي. نو دې وجې نه یو مسله کې چې رعایت وي، رعایت ساتل پکاري. اجتهادي مسله په هغې کې تا ته 2-3 لارې وي، په هره لار تللی شي، نو څه خبره نشته. او عقلي لحاظ سره چې کم خلک په دې رد کوي چې بھئی عرفات خو ته عرفې ورځ دې وجې نه ویلی کېږي چې په هغه ورځ باندې عرفات دي او عرفې له خلک ځي، نو چې تاسو په سبا باندې کله روژه نیسئ او عرفه کوي نو هغه ورځ باندې خو خلک عرفات ته نه ځي، هلته څه کوي؟ هلته خو قربانیانې کېږي، اختري. نو موږ وایو بیا ټیک ده، پکار خو دا و چې په ټوله دنیا کې اجتهادي مسله ده، دا قول راغستلی شوی په ټوله دنیا کې په یو ورځ باندې اختر شوی وی، نو په یو ورځ به عرفه هم شوی وی. که په دې قول باندې ټول خلک اتفاق وکړي نو بهتره خبره ده، ښه خبره ده. اختلاف به ډېر حده پورې ختم شي، خو ګورې مکمل نه ختمیږي. دا یاد لرئ چې کم کسان دا سوچونه اینی چې عرفات دی په ټوله دنیا کې په یو ورځ کېږي، دا عقلا او نقلا نشي کېدی. ډېرو ملکونو کې به وشي چې کم ملکونه عربستان سره نږدې دي په هغوی کې به عرفه هم په یو ورځ شي، اختر به هم په یو ورځ شي، روژه به هم په یو ورځ شي. خو چې کوم ملکونه په ټیمونو کې اختلاف دی او هلته عقلا په یو ورځ باندې عرفه او اختر کېدی نه شي، مثلا هغه ملکونه چې په کومو ملکونو کې سپوږمۍ د سعودي عرب نه یو ورځ مخکې کتل کېږي، نو هلته خو اختر او روژه او عرفه هم د سعودي عرب نه یو ورځ څه شوه مخکې شوه، او سعودي عرب والا لا سپوږمۍ لیدلې نه ده، نو د هغوی حج او عمره او د هغوی عرفات به څنګه په یو ورځ کې کېدی شي؟ نشي.
ځکه سپوږمۍ الله رب العزت په ټوله دنیا کې په یو ټایم باندې نه راخېږي د آیات لري سپوږمۍ په ټوله دنیا کې په یو ټایم نه راخېږي او نور په ټوله دنیا کې په یو ټایم باندې نه راخېږي نور هم یو ملک وي او بل ملک نه وي مثلا یو ملک ورځ وي او بل ملک ورځ نه وي صحیح ده کنه نو چې په کوم ورځ یو ملک عرفه نو په بل ملک خوشپې نو عرفه به څنګه کې نو دی وجه نه عزتمندو دي کې جنگ جګړې نه دي پکار دا شي نشي کېده موږ چې دلته مثلا ورځي نو نیوزیلند کې او دا رنګ عزتمندو امریکا کې او بعضی ملکونو خواوشا کې هغه کې شپې نو مثلا د سعودي عرب والا عرفه ته روان دي نو د امریکای والا هغه ټایم عرفه روزه نیولې شي د شپې نیوزیلند والا نیولې شي د شپې روزه کیږي نه نو هغوی به څه کوي خامخامه چې سحر سبا شي نو بیا به عرفه کوي نو چې عرفه هغوی په سحر باندې کوي نو په سعودي عرب کې خو به د عرفې ورځ ختمه شوي دې وجې نه دا دومره مسله نه ده ها ټیک ده چې کوم ملکونه سعودي عرب سره یو ځای کېدی شي او هغوی کې عقلا نقلا څه محال او مشکل نه راځي نو هغوی د روژه ونیسي که نه هغوی د اختر وکړي سعودي عرب سره که نه نو دې وجې نه دې خبرې ده دویم عرفات ته عرفات صرف د دې وجې نه نه وي چې هغې باندې د عرفې ورځ ده عرفات معنی ده د معرفت ورځ په دغه ورځ باندې ابراهیم علیه السلام ته الله رب العزت د جبریل په واسطې باندې د مسائل د حج معرفي کړي دې وجې نه ورته عرفات وایي او دا شان یو روایت کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام به په نهمه ذوالحجه روژه نیوله څه روایتو کې د عرفې په ورځ به یې نیوله څه کې راځي ابو داود شریف روایت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام به روژه هغه به په نهمه ذوالحجه نیوله کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم 9 ذوالحجه و یوم عاشوره او نبی علیه السلام به په نهم تاریخ د ذوالحجې به نبی علیه السلام روژه نیوله نو نهمه ذوالحجه چې ستا په ملک نه نو ته به روژه څنګه نیسې نو د دې وجې نه په ټوله دنیا کې بعض حضرات وایي چې په ټوله دنیا کې عربستان به اعلان وکړي نن سبا ساینس او ټیکنالوژي د ټولې دنیا ته آواز رسي بالکل رسي خو ټولې دنیا ته نه رسي ډېر ځایونه داسې دي هلته ساینس او ټیکنالوژي او دا ذرایع ابلاغ دا کوم چې ټیکنالوژي ده دا نشته هلته ډېر ملکونه یې هم پسمانده دي هغوی نه خبرېږي دویمه خبره دا ده ټیک د آواز دې ورسو خو هلته شپه ده نو هغوی به روژه څنګه نیسي دې خبرې ته هم کتل غواړي که نه نو بل دا د دنیا کې تاسو ګورئ د منځونو ټیمونه د ټولې دنیا ځان لدي که نه دي موږ سحر مونځ په یو ټایم کوو سعودي عرب والی 2 غنټې مخکې وروستو کوي داسې ده که نه او دا شان عزتمندو اذان هغوی په خپل ټایم کوي موږ په خپل ټایم کوو سحري پېشمنۍ کول سعودي عرب والا په خپل ټایم کوي موږ په خپل ټایم خبره ځکه 2 غنټې فرق دی دا میاشت اعتبار سره بیا ډېر فرق جوړېږي نو دې وجې نه په یو ملک کې که دلته څوک عرفه په سبا باندې وکړي نو ته به داسې نه وایې چې دا د اختر ورځ ده او په اختر باندې شیطانان روژه نیسي نه د هر ملک خپل حساب کتاب دی خو که چا پاکستان سعودي عرب والا سره ونیو نو په هغې مخالفت نه دي کول پکار ځکه دا یو اجتهادي مسله ده په ائمو کې ټولو او د صحابو ټیم کې هم دا اختلاف راغلی دی دا اختلاف څه د اوس اختلاف خو نه دی د صحابو ټیم کې هم راغلی د شام نه یو ځل صحابه را مسلم شریف کې د حدیثو کتاب دی په احادیثو کې دا راغلي روایاتو کې راغلي د صحابه دور دی او د شام نرال او هغوی روژه وه مدینې ته هغوی ورته ویل چې روژه به څنګه روژه ده موږ خو څه نه دي لیدلي ویل موږ په شام کې سپوږمۍ لیدلې ده میاشت هم لیدلې ده نو ګوره د هغه صحابه روژه وه او د دوی روژه نه وه او ویل موږ ته نبي علیه السلام دقه خبره کړې ده او احادیثو کې هم دغه راغلي چې صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته چې میاشت هم ولیده روژه کوي او چې نه مې لیدلي مه کوئ نو موږ لیدلي ده موږ روژه کړله تاسو نه لیدلي تاسو یې مه کوئ نو چې یو خبره په صحابو کې اختلافي راغلې ده د روژې لحاظه فرضي روژه کې نو عرفه خو یو نفلي روژه ده نو دې کې اختلاف نه دي کول پکار ها چې ساده چا خوښوي